يوم بعدين مسألة أهمي تعالى تاسد مختصر إجمالي منتزه الكوبا تاسد الله پاک غالبان دي تعمل كورو سرطنا توفيق نصيب کی يوم السلام عليكي تلاش دلالة القدر دا دوائم السلام عليكي دا صلاة التسبيح أكثر خالق مختلقين أو تريد السلام عليكي لا فتاة مبارك خالق مختلقين بداية تنظيم السعيد ماذا قرآن الشان دا سورة القدر تلاوت کرده فدین سورة مبارک کی اللہ تعالی جل جلالہ ليلة القدر شریف تشخیص کرده ليلة القدر دا صرف دې رکن خصوصیت دی او دې صورت هغه شان نزول په دې کې داس بیان ده تفسیر کبیر کې امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ ذکر کړی دا كان في بني اسرائيل رجل يقوم ليلا حتى يصبح وبني اسرائيل کې یو سړی و چې ټوله شپه قیام کاوه او بيخا په عبادت کې د شپه تېرول چې سهار وشو ثم يجاهد جار جهاد ته لاړ حتى يمسي تر دې چې ماښام وشو بعد ذلك ألف شهر لا كانت الزم يشير فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من ذلك رسول الله مبارك إذا خبرك الصحابة تعجبوا تعمل جو سريو أول رواية السلام يوبل صاحب الجنب الشمرون يا سمعون هذا الزم يشير لك تعمل في عبادته دولت الجهاد تطر صحابة الكرام وعصر يا رسول الله نمورنا مشبهتا ويا كان تقريبا نمور برسنگا دور رڑے عبادت رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ان سول کے دارو بل روایت مثل آدھی کہ حضرت انس بن مالک سے روایت تھی رسول الله مبارك صحابه توفر بالجزمان ومن كبرنا ما تقول إشدار الكم أو شان جل مكانه ومدن كبر العمل عبادت في أولئك تريد رواية مالكيس قال جكاب أحبار رضي الله تعالى عنه فرمائي جكاب زمانه کے بن سريف جو بادشاہ عدل دین انسان اگر سوال کو یا اللہ مالا زر بچلائی اولاد لائی اولاد کول رضا اسلام پر جنبان دے اسلام پر جنبان دے قربانی کو ادا سوالے اللہ تعالیٰ دا دعا قبول کا 1000 الکان اللہ تعالیٰ فخوا خلقبا بیان دیرے امرنے دیرو زر بچور اللہ کله چې ټول ځوانان شو یو یو بهیږه او هغه شهید کېده په جهاد بیا چې د هغې نه بعد به عبادت کوو چې ټول بچي خلاص شو بیا په خپله لاړ په خپله چې لاړ ده بیا جهاد شروع د دین د اسلام دعوت د دین لپاره صحابه کرام حیران شو هغه شهید شو چې دومره ډېر قربانی مسلوب کی مقصد دومره وقت نشتا دومره علوم هم ندي دومره نجم هم نشتا دومره وقت هم نلرو الله تعالی جل جلاله جبريل عليه السلام بولی دا روایت حضرت علی ابن فروه یا عروه رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرے کہ اللہ تعالی محبوب کریم علیہ السلام تا اور حضرت ایوب علیہ السلام متعلق الناس علیہ جبریل علیہ السلام رائے فقال وتوفر من یا محمد علیہ السلام اے محمد علیہ السلام عجبت امتك من عباد هؤلاء انما ل80 سنة اے محمد علیہ السلام تا استاذ متى متعجب
تعجب كالذين لما حبيب خفكيك من سيرسلت ويشبستا أمت تذكوما يوشبتكم سا أمتا كآغ شبابا نستا أمتيا ما تودريكي ما تولا عبادت کی راشبتی رکی دنور پریوات نفس تنسل صادق پوری نظمہ آغا انسان تا تحتیو کارو در عبادت ثواب ورکوما یعنی در ظرف میاشت لشکو در عبادت برابر ثواب ورکو در ظرف میاشت بلی ظرف میاشت در 80 سال ہوئی پس دا آیات کلمہ صرف اللہ پاک نازل فانزل اللہ علیک خیرا من ذالک فقرأنا انزلناه دا صورت بیرین تلاوت دا آیت نرعرض اللہ تعالی فرمائے انا انزلناه فی لیلۃ القدر بشکر قرآن کا لیلۃ القدر کی نازل کر دے وما ادراک ما لیلۃ القدر اے حبیب تا تصفت ليلة القدر سشیدی حدیث مقصد تے در بار تنبیہ و خبردار بیانی کہ نبی علیہ السلام مبارک نور متوجیش وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تصفت ليلة القدر سا اہمیت لگی اللہ تعالیٰ مخبر دے تعریف کئی ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر جدا داشبر عزت أو لقدر أو دي احترام خير من ألف شهر دا بهتر لا تسر ناشت دشكونا فالإشبع عبادت قول الله تبخى وبيدار سيدل دا تسر ناشت دشكونا دي عبادت سياد صواب لغي فالإشبع سوك عبادت کی ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها فليشبك فرشتي دنيا تراكذي أو نادريكي والروح فيها أو جبريل عليه السلام فليشبك دنيا تراكتكي نور فرشتي أو جبريل عليه السلام والروح فيها روح نمراش جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر سلام فإجابت أو بإذن رب الفردقات باندي جبريل عليه السلام سرد أو يوسر فرشتو دنيا تراكت شي لهر أغكار دفار چکم کارو نفذکار کی داخل دفار دنیا تنسول گئی بلدان حدیث کے ذریع تشریح آرہا کہ کم خلق تشبیح ورائی عبادت کی یا تلاوت کی یا ذکر کی یا استغفار حضور دعائی تب فرشتی راضی لدل انسان سر مصافحہ و سر مشکلی سر مشی و سر کئی محبوبی کریم علیہ السلام فرمائی هي حتى مطلع الفجر داش مجدا دا دفا هي حتى داش حتى تراحتو دا سوق صادق قولوي السوق والسوق صادق نيشري نداش فقط ني سوق صادق هذه وقتوي لكن المشمري وختم شو بداش ختم شو دا سورة آل صحابة نے زیاد خوشحال یہ دا بڑے زبردست کار شو بس بیا بدی دبار حضور علیہ السلام اور صحابہ پورا اہتمام دیکھو پورا ترتیب بنیو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ ليلة القدر شي الله جبريل عليه السلام تعامل به تسر جنبش من جندا شنا جندا وسرين في كوكبة من الملائكة تفرشتو بجماعات أو قدر في الدنيا تراجي سبحان الله أو نظر الله إليه الله تعالى دخل تبنتر درحبت بوري كم خلق بديش کو بیدار
باندې ګوري او بخشش ورته کوي. رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی دا شپه ښودلې وه. حضور پاک حدیث دی چې دا شپه ما ته ښودلې شوې وه. زه په هر راوکتم چې زه تاسو ته د دې شپې خبر درکړم چې دا شپه کومه شپه ده. چې ویې کتل په طلاق خاندان دوه کسان دي په خپلو کې په جنګ دي. مسجد نبوي کې په بحث دي، په جګړه دي. رسول الله پاک چې ته وکتل بس هغه شپه ته الله پاک واپس تېره کړه. فرفعت هغه شپه ته پورته کړې شوه چې دا کومه شپه ده. واو ورته یې وفرمیل چې تاسو مې په جنګ ولیدې، بس زما نه دا شپه واپس الله پاک واخیسته، یعنې هېره یې کړه رانه. وعسى أن يكون خيرا لكم. حضرت وفرمیل قریبه ده چې دا تاسو له بهتر شي چې دا زمانه الله هېره کړه. فالتمسوها في التاسعة. دا تاسو تلاش دی په یو کم دېرشمه شپه باندې. په شپه باندې په یو کم دېرشمه د رمضان تلاش کې ځکه موږ په یو کم دېرشمه باندې په دې جامع مسجد کې تقریبا د 25 کالو راسه شمینه کوو. د یوې شپې ختم پکې کوو. خلک بیدار وي، څوک تهجد کوي، څوک نوافل کوي، څوک تلاوت ته ودرېږي، څوک تلاوت کوي یا دشمني درته کوي. حضرت وفرمیل چې فالتمسوها في التاسعة. دا په یو کم دېرشمه کې ورته تلاش کې. والسابعة اوویشتمه باندې تلاش کې. والخامسة او په پنځویشتمه باندې دا تلاش کې. دې حدیث کې د بخاري روایت دی جلد 271 صفحه باندې دا روایت راوړی دی. دې کې د 23 په ذکر راغلی دی. بل حدیث مبارک کې د 19 راغلی دی. هغه روایت د حضرت عباس ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. ابن عباس یو تجویز بیانوي. هغه وایي چې دا شپه 20 راځي. وایي ځکه چې الله پاک دا قدر لفظ په سورة القدر کې 3 کرته راوړی. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 3 کرته قدر راځي. په دې قدر کې 3 ټکي دي. دال رہی او 3 دي او 3 چې جمع شي 9 ته جوړي. 9 جوړي. 9 چې په دې کې ضرب پکې 3 کرته راځي 27 ته جوړيږي. وایي د دې په 20 شپه باندې او هغه قسم وکړي چې زما قسم دې دا په 20 باندې او کې دې چې په هغه کار په 20 باندې ځکه چې صحیح تعین چا ته نه معلوم. چا په 20 باندې مشاهده کړی دا، چا په 20 باندې کړی دا، چا په 20 باندې کړی دا، چا په 20 باندې لیدل دا، چا په یو کم دې باندې لیدل دا. یو شپه لا سوا چې رسول الله مبارک بهر وروته مسجد نبوي کې د شپې عبادت کوي، ورس کوي. په هغه شپه باندې باران ورېدلی. مسجد نبوي مبارک دا چت چې دی دا د کټونو د پټو نه جوړ هغه باران شوي دي څڅېدلی. لاندې ځمکه بنده وه. بدري جانان په دغه شپه باندې په مسجد نبوي کې ورس کوي. د شپې تندې مبارک چې په ځمکه ږدي هغه دې خټ ځنډ دی. هلته باران وڅڅېدلی دي. ساعت صحابه وکتل د بدري جانان په تندي باندې اثر پروت دی. صحابو ته وایي ای صحابو بېګار دي او اجتماع دا د قدر شپه وه. ځکه چې په دې شپه باندې نه ګرمي ډېرې نه یخنۍ ډېرې د نرۍ نرۍ هوا لګېږي. دا معتدله شپې. په دې شپه باندې صحافت نه راځي. په دې شپه سپي غاب وي نه. په دې شپه باندې یو سکون وي، یو آرام وي، یو عزت وي. مؤمنانو ته تدبیر خوشحالي ملاوېږي. په دې شپه باندې زړه ته ډېر سکون ملاوېږي. یو بل پکې دا کار عبادت کوي چې منافقان باندې سر د ماښامه لوټي. هغوی په دې شپه باندې عبادت نشي کولی، بس نشي کولی. سترګې پرې پټې وي، دماغ یې ګنګ وسي. منافق سړي ته پکې توفیق نه ملاوېږي. او مؤمن صالح هغه ته په دې شپه باندې خوشحالي وي، سکون وي، تازګي ورته ملاوېږي. د دا شپه چې ډېرې لویې علامې ښودلې دي. رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ځکه حضور پاک علیه السلام به په دې شپه باندې څه کول؟ مبارک به نن مبارک مضبوط کړ. وایقظ اهله وشد مئزره فاقبله بیداره. د
بيجان ترى بيجان أو نكره شو لسه بقولي وجدنا فزور الله سبحانه وتعالى سبحان الله اليوم سبحان الله محبت له لأن الله يقول أنا لا سنة من فاضل الله سبحان الله أمرنا نجات الإسلام لكن لين تمثيل الرواية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تعبير الرواية ذكر الله تعالى من تيمون والدين الدين لهذا هذا شبابتي كثير لا بركات في لا تشاربي الله جل وعلا سبحانه سيدي فالاستيرادي بدل جانان مبارك فرمائي ويبدش كماندي كلا الإنسان عبادة تناسي ويبدشت كسر الله سملوكي ويدري علامة هذا الذي سر بدل بزيد كي بدل به سيد كي أو ذات كي لو سربا هذا دستور بالكون في رواني هذا بالجرارة دي هذا بالذكر عن سباني ذكر خشية تراكي دي علامة لا بعد ذلك كان نفسنا وقت لا شبع دعوة بالنفسنا وقتنا دعوة كل شبع والنفسنا وقتنا بالرسول الملاقات دعوة بالدرجة أو بدلا بديش بدي نفسنا والناس وقت هذه طول الدنيا تسبيح أقرنا بغير دا سكون ميرنا بل جبلي مجتمع كوبير سرائيل طول الدنيا يفرق رنان أو دولي لا ربي كريم تبسطبات بس يتشكر يا أمي شان نقول إذا نقول لكن النبي ملاقات لا نقول أو ضربتي قد نقول لا أولي بسطتي إمام حسين العابدين رحمة الله تعالى عليه في عبادة الغزار في وجود النقاط لرسول الخاندان يقولوا أخذ مبارك بري فتش مبارك زد فرات دير تبارك تاريخ من على واسطي قوم السياق الفقيري بحث مدار بكرة هيري بفتش برشمات الدوائر بالفقيرة كذي نتاع وجوه أحسس بديش مخلوق له نتاع لدي علامات أو تسهاشي من وقت الأخير من الوقت دارنا تتر تأثيزني يوم على ميدا ولا موقف لله نبصر عبادت كشبكاتي يجتمع بيجات إيرشوا أو يجتمع النار وبنجيس ستايس ونكتس ديش بيتاب سفالي نبى ديش بميدار أو روح الديركير هذا عائشة الأنباوي كما أخذت قربان كلاش بيان كما دعاءكم حسن الله دعاء إنا أنزلناه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني تاسد دعاء رواية ليرا تجد الله عفوك تقول خلق الله عزالي بالشباب فالإشبكة المسبكات سرور ركعت المنز ولما قدرين سرور ركعت سرينية النبي أو هر ركعت الحمد لله الحمد التكاثر أيوكر وقل هو دريك بين ركعت وكاس ريب الله نمات تسخير تنين أمان موسى يو سرير فريق الدور ركعت النبي أو هر ركعت الحمد لله بس كل الله أحد هو كريم أو يا سلام واري سلام نبات أو يا كرت يا مكرت استغفار من الله بدل من كل ما أو جسر دا بجوتي بدل كات من الله بخنو أو الله بفرشان مقرر كذا بار بدل ولي كريم أو يرد ولا جاري كريم أو دي بدل الدنيا نتي حتى الإيمان سر الله لا شريك له سبحان الله ودام نسال من بين البشرية دا البركة بالمنزل دا الحمد لله وبين قلوب الله حتوي أو يا كأنه استغفار وين إلى الله وتباركي أو قرب تاثر من الله بفنو دا كشان تي سلور ركعت نفل هي سعيد بديش بدل القدر بانيوكي
دا الحمد لله سورة القدر ليلة القدر شكرا دا يوكر قل هو الله أحد ويش كرتي قلوا لي وإلا فلا إنسان بما تداسي فاكي لكن أمور نسبة وسباك بهذه إنا أنزلناه في ليلة القدر لا سرور ركعة موز فهل ركعة لا يأكله ويش كرتي أو جنت مع الله يوم الزر مع الكولوري بل تلقى السرور ركعة النفل فهل ركعة لا الحمد لله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لا فكدري كرت وين أو كلهوش بندوس كرت وين أو دارين بعد سلام أول أو بسلام كي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تجسري لا بنسوكي أو دين الذين بعد تسنتكي كما دعاء بواري الله دعاء كم لوكر لا مستشعر زبيش بيان شوية أو ترى شانتي يوصل درجاته أو بحر ركعت الحمد لله إنا أنزلناه في ليلة القدر يوما أو قل هو الله أحد ريتري كانت كل لي الإله بدل بين في أجر ورتي نحن صدقني تديش بواتي كسرت النوافل أو بدل تلك أول دا قديم تابوت كي ندي صاب بالكرشوي أو أجر إتيان نور ليلة القدر بسنة لسنة مكان سورة القدر كي تلك ليلة القدر تفسيري سكر دي رزق دا بديش بواتي مكان بلا مثلا بليكي دوي بلا صلاة التسبيح دا صلاة التسبيح المنجلي دا حضرت عباس من روايتي ابن عباس رسول أكرم عباس حضرت عباس وزرقات پاک کا کاجی مبارک دیوئی جماعت رسول اللہ مبارک فرمائے کہ ایک کا کاجی زدہ تدا سے سندر نگما ناس پدر نگما جدا آبادوں کے آواگی بانی مبادوں کے اللہ تاثر احسان اور تاثر وزدہ احسان نگما جدا اللہ اللہ پاک جدا تغاو کی احمد پاک مداری کو بدلہ کی سا زړی نوی پس پهیرا پټې وړې پټې کارا ټول ګناهونه به الله تعالی معاف دا هغه ګناهونه چې د انسان د ذات سره تعلق ساتي انسان د وجود سره تعلق ساتي چې ګناهونه یو قسم ګناه یو هغه ګناه چې د بل انسان سره بل چا سره تعلق هلکه د انسان حق دی باندې داغه عزت ابرو دې خراب کړی دا نو یاد دا حق پرې هغه چې دا طریقه چې هغه ته حق ورکړي معافي ورکړي او بیا به الله نه معافي ورکړي او یو داسې ګناه چې تا خپل کړی دا لکه خدای په غیبت کې کړی غیبت په دې حق کې راځي اصلاح کړی دا په دې حق کې ورکړي مثال زنا کړی یا بل داسې ګناه کړی چې ستاسو دې پر سرګن شوی ستاسو لاس نه تاسو سترګونه نو تاسو ګناهونه کاټ دا هم الله پاک دې موږ معاف کړي سړي دا موږ حضور پاک کا عباس سے ہوئی عباس سے حضور پاک ته ویل رسول الله مبارک ودینه را کراتا ما تاسو د شتا خبره کوله رسول الله مبارک ته څنګه ورکیدا چې کله یو سړی کله ته کېږي دا موږ په روزانه وکړه روزانه شي کولای فهمت جوکا فهمت نشي کولای په میاش جوکا په میاش نشي کولای کار جوکا کار نشي کولای ټول خبر کې یو ځل خام دا خام کا مسیح کې نیت بوتاړي نیت کو د الله صاحب سلو رکعات صلات تسبیح کو علي هذا الوقت خاص تعالى مهما تعريف شيء بالنور الله اكبر لیکن دو روایت دی تاسو آسان طریقہ ہے کله چې نیت وکړو نمازه نیت بعد سبحان اللهم لا شريك له تکوتای او بیا په سبحان اللهم لا اله الا هو یا باو الله بسم الله نه یا په څل مسأله تسبیحات کې سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر بس ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر ولليومي والدبار دعينا بعض بالله بسم الله يا الحمد الشريف يا أمين السلام السلام كالقص يا مركوز نجم نركون المحكي ويا نسكر التداوي يا مركوز العشي ركوز الجلالي سبحان ربي العظيم دعينا القص ويا نسكر التداوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ياتي نركون ركوع تشريف سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد روي يا بنسكر التداوي يا بسكت تلاشي ستك سبحان ربي الاعلى نبات يا بشكر زيد سكر توي نسكر التداوي يا بنسكت ركوع تشريف بعد تريات كرم قومك كيري جلسكي نتمنى بنسمي ليكوي يا بكوي بسكت تلاشي فالبيبة ستك ببيان التسبيحات من بعد نسكر التلوين يا مفاس السيدة والله أكبر كرام دار بركات تراشي أنت وضع الحمد لله محكي للسنان محكي إنسان نسبيلي بيوروي بس مدينة القبلي كانت تسلل ركات النجوم سلام بوغردين يا مدارين بعد مستقبلوي يا بسطة ستكي دعاغاني كوزارها الله وصاشا قبلتي ونعمل لكم الدائشة الله يتوفق لك بديت لقدام الإمام وليد موسى المشكاة الترمذي بخاري مسلم ابن ماجه كل داود ذكر करे नदी भी जातुर अजर सवाब की इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि अमीरुल मुमिनीन के हदीस अब बदाम रोजाना को हज़रत सय्यदना मौलाना मोहम्मद हाशिम समदनी रहमतुल्लाह अलैहि अब बदाम हर पकाओ तबाखात तमादना बस पकाओ تماس مجد تمادنا مخي كل لزوال مخص لا وقت بهتر وقتي كم وقتات عشاني بالي تشكيل كولشي محامل كولشي يو تمادنا نرسل كي يو تسهر تمادنا نرسل كي أو لزوال وقت داني كي يو هر وقت داني مشكوا معظم سامين الله لصلاة التسبيح بالبشرة وقت من تكلفة برشيري دريما مسألة حقيقي دا قضاء یومی بارے میں خلق مختلفی آپ کی کتاب ذکر کرے ندی وضاحت داسری کہ قضاء عمری لکہ عمر کتان سنہ منزولہ قضاء شوی دائی قضاء روڑل دا بخد مسلمان فرض کہ خلق ربیل دیدی دائی روڑل فرض رسولان نظامی روڑل رسیم کرنے دائی قضاء داسنا دخل من سرا دیو یوم قضاء روڑا सात सर सात पदार और मास्टर सर मास्टर सात सर मास्टर कहा अदे तरह कदाई उतरती कदाई योमी तवेशी रसूलुल्लाह मुबारक याद तदलु आओ मुकाबला हुआ जो वापस मुबारक आए एक ज़ियाद स्ट्रे हज़रत बिलाल तवे बिलाला तबलीगी أبو بشيبارا يا أبو باشا ترى يا أبو بشي جلال سيدي خدمي الكل على مبارك الجماعة وزربان كبدشكم بدشو أو زمان جديد استرك الورد ديا بيداش وزربان بيداش دانو كور بفاتي جلال سيدي جلال داولي بالقربان لا يجزوا سو سارے طرف طریقے پر پرستاش طریقے پر کرے زبان والے طریقے پر سارے بڑے طریقہ کلاس کچھ کے بخزن بغادر کی وال تلاش تلك شهادي وطول بيت الثلث فهو يوزع كلاك جنبه يشينا كملوا حتى صحابه ورسوله آذان شو وجب ما نزل قدام جوجر فسؤال فيقول مكاني بخندق بأحزاب كيف أحزاب الذين يخندق وسوي فديك إذا مزربات فكنا سلور منزنا قداش جهاد بعد مسلوبني منزنا تنار تيمنا تنار وزور دير فقش خيري أو كفار بسنة زديد محمد الكور نركب منزنا قداش صحابة تهراته بس آثاره إقامته وتشهدان نبات يوم نسخة وقربوله فجمع بعد بيدكل بل نسخة فجمع وقربوله بيدكل نسخة فجمع وقربوله
بیا د بل لمونځ قضا په جمع باندې راوګرځه. دې ته قضا یومي وایي. دغه شان دي 2 کسان 10 کسان 20 کسان 100 کسان د چا د یو لمونځ قضا شوي دي په جمع 2 3 4 5 10 شل څومره دي د دې قضا راګرځول جایز دی او دا روا ده چې د امام او د مقتدیانو یو لمونځ وي. دا علم دی ورته چې د دې یو لمونځ وي نو په اقتدا صحیح کېږي امام پسې نو په جمع د دې قضا جایز ده او روا ده. دې ځای کې فقهاو لیکلي دي د احنافو چې د امام د یو لمونځ قضا ده د مقتدي د بل لمونځ قضا ده. امام د یو لمونځ قضا راګرځي مقتدي د بل نو دا اقتدا نه صحیح کېږي. علامت پسې ودرېدل او نیت کول نه صحیح کېږي. دې وجې د فقهاو په دې جمع کې لږ دغه کړی دی چې د هغه او د ده لمونځ یو دی نو جایز ده جمع، که نه لمونځ یې جدا دی نو جمع کې بیا اختلاف شته. لکه اوس ګورئ زه د ماسپښین قضا راګرځوم او یو سړی راشي ما پسې نیت کړی د مازدیګر ته قضا راغلی نیت ما پسې وکړي کاله ورسېد دقه ته یو ټکي په دې فقهاو ویلي عربي ویلي دی او شامي ویلي دی نوره قضای عمري دا په هر مسلمان فرض ده خو ځان نه ځان نه کولې او لارې ولې چې اقتدا او غیر اقتدا کې خبره ده. لکه یو سړی د تاسو نه مخکې وویل هغه یو لمونځ قضا راګرځېدو پسې د بل نیت کړی نو ستا هغه قضا پسې نه صحیح کېږي. که یو وه بیا صحیح ده. دې وجې نه بعضې فقهاو ورته جمع ته جایز نه وایي او بعضې فقهاو وایي چې بس اوس دا نیت د امام پر نیت وکړه یا زما نیت دې پر نیت د امام نو څه دا زما نو به بیا دې وایي جمع کېږي. دا ورسېده بیا دې جمع وشوله بیا دې لمونځ کېږي ورپسې نو چې داسې دي نو بیا دې قضا نه راګرځي. معذرت صالحین تاسو به څه کوئ کله چې لمونځ د جمعې وشي هر سړی په کور کې یا په جومات کې ودرېږي اول د سهار لمونځ ته قضا راوګرځي بیا لمونځ د ځان خلاصه 2 رکعته دا قضا لمونځ ټول د سهار چې کوم معنی قضا شوی دی په دې وګرځي نو بس نیت په لاس بس هغه به حضور وایي چې یو د فرض قضا دې وګرځوله یا د فرض لمونځ دې وکړه فرض عبادت دې وکړه دا یو دا الله په او یو فرض باندې رسول باندې او یو د قبلې نو یو فرض دې وکړه دا او یو فرض ثواب دې یو په دې تا او یو دې وکړي الله رحم وکړي دې باندې راځي یا د ماسپښین قضا راوګرځاو یا د مازدیګر راوګرځاو یا د ماښام یا د ماسخوتن په دې طریقه د وتر باندې چې راګرځي پکې نو دا د یو لمونځ ټول ثواب دی. چې یاد کومه بیا دې وکړه بیا د یو فرض قضا راوګرځاو بیا د ماسپښین او مازدیګر لکه که 10 لمونځونه قضا دې راوګرځوله نو 10 نه چې په 70 کې ضرب ورکړي نو څو دې جوړېږي تقریبا 70,000 یا 700 لمونځونه ستا راوګرځي. څونه چې زیاتې نو تا ته الله تعالی اجر درکوي. دا 3 مسلې ما تاسو ته بیان